چې د نوجوان انسان د ځوان انسان د هغه عبادت او اطاعت فرمان برداری اللہ جل جلالہ او حضور صلی اللہ علیہ وسلم څومره خوښه ده. دا به زمونږ ستاسو موضوعي وجه دا ده چې زمونږ ستاسو نوجوانان په یو بل طرف باندې روان دي، په نافرمانیو کې مبتلا دي، کوتاهی خطائی لغزشونا دا یزیاد تی. یو کوشش تی الہ العالمین دے مؤثر کا خدای دا ہوکا چی اثر ہوکا او دا زوانان خصوصی توگا باندے چکم ما تناس تی دوی پاگے باندے عملو کا لگا پتہ ورطو لگی چی دا ځوان سڑی عبادت او اطاعت اللہ تعالیٰ څومره خوښ دی. گورے صاحبانو یو خبر ارتکوما د انسان د طرف نا د الله عبادت دا په هر عمر کې ممدوح دی، یعنی ډیر خدای په هر عمر کې. دا نن زما موضوع بیان هرگز دا مقصد نه دی چې کوم سپینګری یا بوډاګان هغه په دومره تکلیف او بیمارو سره سره راپاتسی او منزل راشي او عبادتو کا نو ما خیال تاسو بدار ازی په ذهن کې چې دا به الله تعالی ته ګوندې محبوب نه نه داسې خبره نه ده. د سپینګیری انسان عبادت خو اسم الله ته محبوب دی، پاغې کې خو څه خبره نشته دی. او سپینګیری خلک چې کوم دي، مشران خلک چې کوم دي، ماشاءالله هغه تقریبا دغه خپل د سپینې د ګیرې د وجنم الله جل جلاله په طرف باندې مایل کیږي. یو خو یا شهوات کم شي، خواہشات د دنیا تقریبا یا اکثر پوری یا هغه طرف تم توجه لګه کم شي، نو خامخا چې خواہشاتم نی او شهواتم نی، دریم شی بیا عبادت ته بس. نو بیا د دوی توجه عبادت په طرف باندې، عبادت کړه الله تعالی اغم ډیر بهتر دی. عبادت په خپل باندې دا سیز ډیر اهم سیز، که هغه د ځوان د طرف نه ای، که هغه د بوډا د طرف نه ای، که هغه داسې انسان چې ضعیف او کمزور ای، بیمار او لاچاری، که صحتمنی، هر انسان چې د الله جل جلاله عبادت کوي د الله د رضا لپاره، هغه انسان الله خوښ دی، د الله محبوب دی، الله ور سره مینه کا. خدا د ځوانانو دا طرف او اړخ خصوصي توګه باندې صرف په دی وجه باندې بیانوما چې خدا را دغه چې کوم ځوانان د امت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی د خپل ځواني په عباسیاتو کې، په فضولیاتو کې، په نافرمانیو کې تیر نه کا، چې سرنا د خدای پاک جل جلاله عبادت شروع کا. اول بیم د خیری، درمیانه عمر بیم د خیری، او انتها چې کوم اخیرنه عمر دی هغه بیم د خیری. او چې کوم خلکو د ځواني په نافرمانیو کې د الله په د حکم نه مخ اړولو کې نعوذ بالله تیر کړی دا، بیا دغه خلکو لا الله جل جلاله په بڑاپا او په بوډاتوب کې بیا ولا الله د عبادت توفیق نور کوي. نو ابتدانا الله جل جلاله سره اشنایی پکار دا، هغه سره دوستانه پکار دا. اشنایی او دوستانه دا د زمونږ استادو پیدا کیږي دا په عبادت باندې. نو دی وجه نه ځوان سړی عبادت الله څومره خوښ دی په ځوانۍ کې.